الحمد لله الذي جل وعلا، والصلاة والسلام على سيد المصطفى محمد المجتبى وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء خير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. درود شریف شوق محمد صلی الله علیه وسلم. زما قابل قدر معزز مسلمانانو، نن دنیا چې څومره د زوال شکار ده، یقینا دا د قرآن مجید او د نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د طریقو د پرېښودلو د وجې نه ده چې دنیا کې کله مسلمان زوال طرف ته تللی دی او هغه د غیرو د طرف نه پستی او ذلت طرف ته تللی دی، نو دا د قرآن مجید د پرېښودلو د وجې نه تللی دی. او معشوم او نوجوان قرآن په کوم وخت کې پرېږدي چې کله د دیو د مور او پلار تربیت د دیو نه کټ شي، او چې کله دی مور او پلار په خپل معشوم باندې د ازادۍ دا پړی ورسس کی او دی معشوم ته د قرآن او د حدیث تعلیم ورنکي، په دغه غیږه کې او په کور کې د معشومانو تربیت ونه کړی شي، نو دغه مور او پلار بیا د خپل معشوم د وجې نه سر ټکوي. په دنیا کې هم د دغې معشوم د وجې نه دیو پریشانه طرف ته ځي، او په آخرت کې به هم د دیو دپاره د پستۍ او د شکار د سبب اعلی ذریعه دی ګرځي. قرآن مجید کې الله جل جلاله صاف اعلان فرمایي: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. اے مومنانو، چې کله الله جل جلاله خطاب وکي اے مومنانو، وای مسلمان دی په دې خبره باندې پوه شي چې الله جل جلاله ما ته برای راست خطاب کوي. اوس ما ته الله جل جلاله برای راست خطاب کوي چې اے مومنه، ته زما یو خاص انسان بندی، ته دا خبره ګوره ډېر په شوق او ذوق سره واوره چې ته خپل اولاد او خپل ځان د اور نه بچ کړه. یعنی داسې نشي کېدی چې یو انسان هغه خپل ځان د اور نه بچ کړي او خپل اولاد او اهل و عیال د اور نه نه بچ کړي او د کامیابی حاصله کړي. نه، که چېرې ته یو ښکلې معاشره غواړې، ته یو ښکلی کور غواړې، ته په دین باندې چې کوم دی نو ځان پوهه کول غواړې او ښایستوالی د دین حاصلول غواړې، هغه سکون حاصلول غواړې، نو یاد ساته ستا په کور کې چې څومره افراد دي، ستا د معاشرې چې څومره ریلیټډ خلک دي ستا سره، یاد ساته د هغه درست کو، د اور نه بچ کا. د اور نه به ما او تا څنګه بچ کیږو، خپل اهل و عیال به څنګه بچ کوو. د اور نه موږ داسې بچ کیږو چې موږ خپل ځان هم د نبی مکرم سرور دو عالم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې ځان راولو، او موږ خپل اهل و عیال هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې راولو. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره مشفق انسان دی، یقینا ډېر مشفق انسان دی. خو حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې کله ستا ماشوم د 2 کالو شي، نو هغه ته چې کوم دی نو د مونځ تلقین شروع کړه. د مونځ تلقین شروع کړه. د مونځ د تلقین مطلب دا نه دی چې صرف مونځ ورته وښایه، نه، د دین عبادات مراد دي، چې د دین اسلام کوم عبادات دي، د عبادات ورته ته وښایه. او بیا چې کله دی د 10 کالو شي، نو د تنبیه ورکوه که چېرې دی په دې مونځ باندې چې کوم دی نو پابندي نه کوي. نو ګوره حضور صلی الله علیه وسلم څومره یو مشفق انسان دی، خو د تنبیه خبره کوي، د وهلو په معمولي طریقې سره د والو خبره کوي چې دا ماشوم اسنستان خراب شي، سبا چې کوم دی دا ماشوم د معاشرې دپاره یو ناسور جوړ نه شي. مونږ یقینا په معاشره کې داسې خلک هم لیدلي دي، د داسې خلکو مخامختیا هم مونږ کړې ده چې خپل مور او پلار ته د نوکرانو نه هم چې کوم دی نو کمه درجه ورکړي. دغه مور او پلار بیا په امام صاحب پسې او ملا صاحب پسې ځي، زما ماشوم چې کوم دی نو خراب شو.
د هغه تربیت صحیح ونه شو ما ته ردې بدې وایي. او یقینا دا خبره به هم زه عرض کوم چې د یو ملګري نه ما واورېده، یو پلار را په ما پسې راغی پلار، او هغه پلار ما ته ووایي چې د خپل زوی نه دومره تنګ راغلی یم که چېرې په شریعت کې دا قتل کول چې کوم دی نو دا حلال وی نو د خپل زوی ته به مې د زهر ستن کړی وی دا به مې مړ کړی. دې حد ته دا معامله ولې ورسېده؟ وروڼو موږ د خپلو ماشومانو تربیت نه دی کړی. دې ماشوم ته ما قرآن نه دی ښودلی، دې ماشوم ته ما حدیث نه دی ښودلی، دې ماشوم ته ما د صحابه کرامو ژوند نه دی ښودلی، دې ماشوم ته ما د مور او پلار مقام نه دی ښودلی. ځکه دا ماشوم نن په ما پسې زما ماشوم نن زما نوجوان هغه د موبایل شوقي دی، هغه موبایل ته وخت ورکړی دی، د هغه سره د خپل مور او پلار دپاره وخت نشته دی، هغه سره د قرآن او د حدیث د زده کړې دپاره وخت نشته دی. د هغه وخت که چېرته صرف کېږي، د هغه پیسه که چېرې لګي نو هغه به درته ورکوټي په دې دومره څیز باندې لګي چې موبایل ورته موږ تاسو وایي. همیشه زما ماشوم که د شپې پروت دی نو دی دا سوچ کوي چې زه به دا ګیم څنګه ګټم، زه به د پلانکینګ ډرامه څنګه ګورم، زه به دا فلم څنګه چې کوم دی نو ګورم. زما ماشوم هغه نن موبایل چې کوم دی نو دومره وی او 3 او 4 او 5 کوډونه چې کوم دی نو په یو څیز باندې هغه لګولي. دا د څه د وجې نه؟ هسې نه زما پلار زما ورور زما موبایل راواخلي او چې کوم زما ذاتي زندګي ده چې زما پلار هغه غافله دی، هغه ناخبره دی د هغې د زندګۍ نه، چې زما ماشوم په هر معاشره کې څه کوي، زما دا ماشوم او زوی او بچی دا په جدا کمره کې څه کوي. دغه ماشوم چې کوم دی خپل موبایل ته کوډ ورکړی چې څه یې زړه غواړي دا کوي. وروڼو دا ډېر د درد او د سوز خبرې دي زما د دې زړه نه راوځي. نن معاشره خرابه زمونږ د نه تربیت کولو د وجې نه. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه تربیت کوي؟ د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ داسې تربیت یې کړی دی، داسې تربیت یې کړی دی چې کله یې ورسره مور چې کوم دی واستو او هغه یې ورسره داخل کړه چې د الله رسول دا ستا چې کوم دی نو خدمت کوي. نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې ورکوټې ماشوم انس رضی الله تعالی عنہ داسې ښایسته تربیت وکړه چې انس رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمایي 10 کاله ما د حضور صلی الله علیه وسلم خدمت کړی دی، خو په دې 10 کالو کې حضور صلی الله علیه وسلم ما ته چرته اوف هم نه دی ویلی. دا اوف یې ولې نه وي؟ حضرت انس رضی الله تعالی عنہ موقع نه ده ورکړې حضور صلی الله علیه وسلم ته، داسې یو کار یې نه دی کړی چې حضور صلی الله علیه وسلم هغه ته اوف ویلی وي. دا د څه د وجې نه؟ دا د تربیت د وجې نه، د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم د تربیت د وجې نه. یو واقع ذکر کوم. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ جلیل القدر صحابي دی او د صحابه کرامو د زمانې شیخ الحدیث دی. څومره لوړ مقام به لري. نن زموږ په معاشره کې چې یو شیخ الحدیث په عامه معاشره کې د هغه څومره لوړ مقام. اوس د صحابه کرامو د زمانې شیخ الحدیث حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ دی. څومره لوړ مقام به لري، څومره لویه مرتبه به لري. یو ورځ بیمار شو. حضرت عثمان بن نورین رضی الله تعالی عنہ بیمار کرسۍ له ورغی. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ پریشان دی او جاړي. عثمان رضی الله تعالی عنہ تپوس کوي عبدالله بن مسعود ولې جاړي؟ هغه ورته عرض کوي عثمانه څه مشکل دی د هغې د وجې نه جاړم. عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته عرض کوي که ستا دا فکر چې زما چرته زما د مرګ نه بعد بچیانې پاتې کېږي، لوڼه مې پاتې کېږي، د حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ اولاد نارینه نو زنانه اولاد، او ستاسې دا فکر چې زما دا ماشومانې لوڼه به څه کوي، نو ته ما ته اډر وکړه زه به د بیت المال نه څه خرچه ستا دپاره درکړم او په هغې باندې به چې کوم دی نو ستاسو ګزران کېږي، او که نه څه تکلیف وي بیماري نو ما ته اډر وکړه زه به چې کوم دی نو اعلی د طبیب انتظام ستا دپاره وکړم د ډاکټر. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ سر خوځوي وایي نه زما معامله ته نشي حل کولی، زما معامله څومره لوړ مقام لري. صحابه کرام هغه عرض کوي چې موږ ډېر وخته پورې دا نه محسوسوله چې عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د کور سړی دی او که چېرته د بهر سړی دی. دومره نږدې تعلق و د حضور صلی الله علیه وسلم سره. خو لیکن عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ کومه خبره کوي؟ ذنوبي ذنوبي ذنوبي، د خپلو ګناهونو د وجې نه پریشان دی، خپل ګناهونو د وجې نه پریشان دی. اوس دغه صحابه کرامو
دیو ته الله جل جلاله په قرآن کې دا ارشاد فرمایلی دی چې تاسو نظر راځي او تاسو زمان راځي، تاسو جنتیان یې، ولیکن بیا ورسره د خپل آخرت فکر ورسره د دغه عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه تربیت حضور مبارک سرور دو عالم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کړی چې په یو موقع باندې حضور صلی الله علیه وسلم را روانو د یو معرکې نه او د جهاد نه دی په لاره کې دی او خپلې ګډې بیزې ساتي. حضور صلی الله علیه وسلم دته وایي په دې خپلو چیرو بیزو کې د څه پی شته دی که نه چې مونږ له ترې راکړي. دی ورته وایي دا خو وچې دي او په دې کې چې کوم دی نو په دې غلانځو کې څه پی نشته دی. حضور مبارک صلی الله علیه وسلم وایي ما ته یې پرېږده الله به پکې راولي. چې کله حضور مبارک ورغی په دې غلانځو یې لاس اسالوله ووهه نو بیا یې شروع کړه ډېر شی پی د هغې نه راووت. دی حیران شو، دې وخت هغه وخته پورې لا ایمان نه دی راوړی. دی حیران شو چې دا څنګه کېدی شي. د فوراً حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض کړ چې نبی هغه وخت کې خو ایمان لا نه و راوړی، وی چې دا طریقه ما ته هم وښایه. حضور مبارک صلی الله علیه وسلم ورته عرض وکړ چې بالکل وفرمایه. حضور صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایه چې دا طریقه چې کوم دی نو انشاءالله ته به د دې نه علاوه نور هم ډېر شی طریقې زده کړي. او د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم مطلب دا و چې یعنې ته کله ایمان کې داخل شي او ایمان راوړي نو ستا نه به الله جل جلاله ډېر لوی خیر خور. د هغه وخت نه هغه ایمان راوړ د حضور صلی الله علیه وسلم صحبت کې پاتې شو. د زمانې د صحابه کرامو شیخ الحدیث دی الله جل جلاله جوړ. بیا حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې یو تربیت هغه له وکړه چې په دغه وخت کې عثمان رضی الله تعالی عنه ته حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه عرض کوي چې ګوره زما سره دا فکر نشته دی چې زما لوریانې پاتې شوي او زما سره د هغې فکر دی چې زما د مرګ نه بعد به هغې څه کوي. نه، ما د حضور مبارک نه یو خبره اورېدلې ده او هغه ماله داسې تربیت کړی دی. هغه خبره مې دا اورېدلې ده چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایه چې کوم یو انسان د شپې یا د ورځې په یو ساعت کې سوره واقعه ووایي نو زه د ده د رزق دپاره چې کوم دی نو کافي یم. ما خپلو ماشومانو ته خپلو بچیانو ته سوره واقعه ښودلې ده، لهذا زما سره د هغوی د رزق هېڅ قسمه څه فکر نشته. دا د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم تربیت دغه لوړ مقام ته یې ورساوه، د دغه قرآن سره جوړاو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مینه او محبت. نن زما ماشوم هغه په ورکوټي ورکوټي څیز باندې مور او پلار ته راګرځي او کنځلې ردې بدې وایي. نن زما دغه ماشوم ټول عمر په فضولیاتو کې تېروي. د قرآن د درس او د قرآن د تعلیم او د حدیثو د تعلیم نه د هغه الرجي ده، هغه لرې تښتي. وجه دا ده چې د قرآن تعلیم عام شوی نه دی، قرآن هغه چاته ښودلی شوی نه دی. مور او پلار دغه ماشوم قرآن ته کښېنولی نه دی. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه چې قرآن له غاړه ورکړه د دنیا په معامله کې یو کم سړی خو لیکن الله جل جلاله په اعلی مقام سره څنګه فایز کړ. مونږ سوچ وکړو، فکر وکړو. یو زمانه داسې وه چې بلال رضی الله تعالی عنه ته به چا کتل نه وي دا حبشي غلام دی او د غلام یو حیثیت یې ورکړی شوی دی. خو لیکن حضور مبارک صلی الله علیه وسلم په یو موقع باندې ارشاد وفرمایه چې زه کله بره وختلم نو ما د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه د خپو کشارې بره چې کوم دی نو په اسمانونو کې واورېد. سبحان الله. دا ولې؟ دا د دې وجې نه چې قرآن له یې غاړه ورکړه. او په یو موقع باندې حضور صلی الله علیه وسلم داسې هم ارشاد وفرمایه چې بلاله ما ستا کور والا هم چې کوم دی نو لیدلې ده. بلال رضی الله تعالی عنه ورته عرض کوي د الله رسوله هغه څنګه؟ وایي ما یو خوب ولیده، جنت ته لاړم، په جنت کې یو زنانه ده، هغه لبې کوي. ما ترې تپوس وکړو چې ته څوک یې؟ ما ته زنانه وایي چې د الله رسوله زه د حضرت بلال بیبي یم. سبحان الله. دا د څه د وجې نه؟ دې حضرت بلال رضی الله تعالی عنه قرآن له غاړه ورکړو، د پیغمبر تربیت یې خپل کړی، ځکه دغې لوړ مقام ته الله جل جلاله ورسولی. زه یو دوه واقعات عرض کوم او بیا خبره راغونډوم. ورونو
چې کله تربیت ونه شي بیا زمونږ د ماشومانو به څه حالي هغه حل به چې په یو موقع باندې یو پلار هغه وفات شو زوی داسې سایډ ته ودرېد او په چغو باندې ژاړي خلک ورله تسلي ورکوي چې مه ژاړه دا پلار دا رور دا لور دا مور دا هر چا مري خو ستا په شانتې نه ژاړي ته مشر یې په کور کې ته یو اعلی تعلیم دې د دنیا حاصل کړی دی ژاړه مه نور له تسلي ورکړه هغه ورته وایي په دې نه ژاړم چې پلار مې مړ دی یقینا خفه یم خو په دې خبره باندې ژاړم چې دې پلار زما دیني تربیت دومره نه دی کړی چې نن زه د دې خپل پلار په جنازه کې ولاړم خو ما ته د جنازې د مونځ پته نه وه ما له طریقه نه راتله ما دقسې لاسونه اوچتول او مونځ مې وکړ استغفرالله همدغه شان یو بله واقعه په دې اسلام آباد کې یو پلار وفات شو په زوی باندې ډېر اعلی تعلیم حاصل هغه زوی له یې واده وکړ چې کله پلار وفات شو د فوت کېدو نه بعد دې زوی چې کوم دی نو خپلو ملګرو ته ووایي چې راجمع شئ زما پلار وفات شوی دی او هغه چې کوم دی نو په کور کې زه نشم لمبولی د دې د مړي چې کومې اوبه دي د هغې نه ماله کرکه راځي او دا ویسئ تاسو یې په یو سردخانه کې واچوئ چې هلته کې ورته هغې غسل ورکړي او بیا پیک را پیک کړي او ما ته یې واپس راولي دغه ملګري وایي موږ لاړو هغه پلار مې ورله ویول چې کله مو واپس راوړه نو موږ دې ملګري طریق وکړه چې ګېټ کولاو کا او پلار هم راوړی دی ستا هغه خوږ پلار چې ستا دپاره حلال او حرام نه دي کتلي ستا دپاره قربانۍ ورکړي دي د زړه غوښې ستا دپاره سېزلي دي هغه پلار هم ستا راوړی دی وفات ته اخري دیدار یې وکړه او ستا کور ګېټ کولاو کا هغه ورته څه وایي هغه ورته جواب کې وایي زما د ګاډي لاندې ګیراج دی دغه ګېټ کولاو کوي او کټ یې دغلته کې کېدی زما دلته کې ماشومان دي هغه زما د پلار نه یېرېږي زه یې کور ته واپس نشم داخلوم دا دې حد ته دا معامله ولې ورسي دا د تربیت د نه کولو د وجې نه چې د کومو افرادو تربیت شوی دی رونو هغه په دنیا کې هم اعلی مقام حاصل کړی دی په آخرت کې هم اعلی مقام حاصل کړی دی الله جل جلاله دې زمونږ توجه د خپلو ماشومانو په تربیت باندې مرکوزه کړي او الله جل جلاله دې په معمولي څیز باندې زمونږ نظر د خپلو ماشومانو متعلق هغه توجه پیدا کی او الله جل جلاله د نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د سیرت د اپناوالو او په هغه په طریقو باندې د عمل پیراهی توفیق مو ټولو ته را نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.